أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا تسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ ہود آیت نمبر 36، 37، 38 اور 39 مطالعہ مسکون. د نوح علیہ السلام تذکرہ شروع ده. دغه هغه معاملات چې خپل قوم سره وه، خو اچانک منځ کې د نبی محترم صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره راغله او هغه ته گویا کې ویلې شو، دغه تذکره راغه د هغې موقع باندې چې کفار مکه بکم خبرې کولې چې یاره دا ټولې خبرې ته خپل ځان نه راجوړوي، نو د هغې یوه فکره پکې راغله. اوس هغه د بعد بیا د نوح علیه السلام تذکره شروع ده. فرمایي چې وأوحي الی نوح، ما نوح علیہ السلام ته وحی وکا، ورته ومیلو انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، چې د تا قوم کې چې کوم خلکو ایمان رړونه و هغه ایمان راړلو، یعنی نور دینه دا توقع مکوه چې دی کې به نور څوک هم ایمان قبول کی. کم چې دو کې خاص مکنو یا خاص فهم خلق و هغه راګړ شو و هغه څو دنې وي، لہذا بکی د تا قوم چې دا خس و خشاک تا دا یو ګنده دا بکی دو کې د ایمان رڼنې والا نشته دي. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس دی چې څه هم کارونه کوي هغې باندې ته غم مه کوه. یعنی موږ ابتدا کې یلیو که نه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویلو چې ته خو ډېر زه ګورم چې ته داسې بوډاتوب طرف ته روانې، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلو چې زه سوره هود او د دغه ټایپ نور صورت دي دو غم وجې نه زه ډېر غمګین یې، هغه د ما صحت باندې یعنې اثر غورځوي. نو دغسې کیسه نوح علیه السلام سره هم وه. نوح علیه السلام کتلو د خپل قوم چې دی ما قوم چې دا د طبیعي طرف ته روان ده، و هر یو خیرخوا انسان چې وي دا د دین اسلام یو ټیم ده، یعنی یو نظریه ده چې هغه په چا کې کینی نو هغه د انسانیت فکر کوي، چېرې د انسانیت کم طرف ته روان ده، د انسانیت ویلې طبیعي طرف ته روان ده، دا ویلې دغه خبره نه قبلوي. او بیا د پیغمبر شان دا خو د ټولو نه ویلي چې هغه پیغمبر چې د قوم درد ولوي، د هغه قوم سره مینې ولوي، د هغه قوم اصلاح کوونکی وي، د هغه قوم خیرخوا وي، نو هغه ته خو ډېر فکر وي. همدغسې نوح علیه السلام ته هم یو فکر و او هغه فکر باندې هغه غمګین و، غمزده و. نو الله تعالی ورته سي فلا تبتئس، ته فکر پرېږده او
دی کې بل معنا هم وزي فلا تبتئس بما كانوا يفعلون بس دغه چې دی دغه ظالمانو په باب کې یعنی دغه دی چې کم کرتوت کوي د دو په باب کې ته ما سره خبره ما کوه او ته به فکر ما کوه فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ته لہذا د دی څه چې کوي د دې کې تخپل غم پرېږده البته دا خبره ضرور ده چې اوس هدایت ورکوي نوح علیه السلام ته وصنع الفلک ته داسې وکړه چې یوه کښتۍ جوړون شروع کړه باعیننا د ما په نګرانۍ کې ووحینا او د ما د هدایت په مطابق دې مطلب دا شو چې کښتۍ چې کومه نوح علیه السلام ته یې راکړې وه دا خالصتا د الله هدایتو په مطابق وه یعنی نوح علیه السلام ته دا نه ویلي چې بس ته کښتۍ پرې جوړه کړه او دلته نوح علیه السلام به خپلې مرضۍ باندې کښتۍ جوړوله چې ستره چې څومره وه وړه څومره وه نو د دې ټول خوا و شاو چې دومره دې چوړۍ پکار ده دومره دې لمبۍ پکار ده دا تخته دلته ولګوه دا داسې وکړه دا داسې وکړه د دې داسې شکل جوړ کړه داسې یعنی دا تمام هدایت دې نه اندازه لګي چې الله تعالی په خپله ویر کولو وصنع الفلک کښتۍ جوړ کړه باعیننا ووحینا د ما نګرانۍ کې وعینا ما سترګو لاندې اور وحینا د ما هدایت په مطابق ولا تخاطبني في الذين ظلموا او چې کم ظالمان خلق دي د دو سفارش ما ته ونه کړي دو باب کې ما سره ونه غږیږي یعنی اوس ابتدا کې شروع کې ورته الله تعالی هدایت ورکوي ویلي چې مخکې ذکر رسی چې کله چې نوح علیه السلام د خپل زوی په باره کې خبره وکړه نو دا پهله اډوانس کې دا خبره وشي چې کوم ظالمان دي دا څوک دي دو باره کې به ما سره خبره نه کوي ما ته به هېڅ سفارش نه کوي انهم مغرقون دا ټول چې دي دا د غرق کېدنې وله دي دا غرق دا به ټول غرقي شي ویصنع الفلک اوس نوح علیه السلام کښتۍ جوړون شروع کړله وکلما مر علیه ملاء من قومه د قوم خلق او د قوم سرداران د قوم مشران خصوصا کوم سرداران چې ویلي چې هغه به نوح علیه السلام پسې وو هغه سردارانو به هر وخت د نوح علیه السلام پیچه کوله همدغسې چې لکه په مکې کې سردارانو به دا کوشش و چې نبی صلی الله علیه وسلم چا سره کینني نبی صلی الله علیه وسلم ته څوک ویر نشي نږدې نشي یا هر وخت په د تاک کې بو چې نبی صلی الله علیه وسلم اوس څه کوي چا ته ویرسي چا سره څه خبره کوي چې دی به د هغې توړ به پیدا کولو ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم باب کې هم دا خبره مشهوره وه چې څوک د سره وځلي کیني بس هغه د ده شي بیا یا د ده خبره واوري بیا هغه د ده وي نو دغې وجې نه اوس دغه نوح علیه السلام سره دغه معامله وه چې نوح علیه السلام پسې به دا قوم سرداران د قوم خلک چې هغوی نه غوښتلو چې د نوح علیه السلام دعوت عام شي یا د نوح علیه السلام دعوت د خلکو غږونو ته ورکوز شي نو هغوی به هر وخت د پسې وو نو دغسې د چې کښتۍ جوړون که شروع کړو نو هغوی به چې تېرېدو هغوی به ورپورې خندا کوله سخرو منه نو هغوی به یوه خندا کوله یاره یعنی یو چټ صحرا ده دور دور سره چې ته د اوبو نشانه نشته ده د سمندر یا د دریاب هیڅ نام و نشان نشته نو د کښتۍ څه ته جوړېږي دا کښتۍ څه ته جوړېږي نو دې وجې نه دی به سخرو منو دی به مذاق وړه کولو چې دا وګوره مخکې خو که موږ به یلو تاسو به نه منلو راشئ اوس خو وګورئ خپلو سترګو سره اوس خو سترګو یعنې ډېره عجیبه معامله ده که نه چې یو د هېڅ هغه نشته چې ته اوبه نشته دي او چې ته کې سمندر نږدې نشته چلو چې نږدې سمندر وای 100 کیلومیټره باندې نو سړی ویل چې کښتۍ ته جوړېږي بیا بیچکۍ هغه ځای ته او دلته خو کښتۍ غټه کښتۍ جوړېږي چې هغې قوانین څه طریقه نشته او وچ میدانه باندې جوړېږي یوه صحرا ده په صحرې کې جوړېږي نو دا خو بالکل راشئ نو هغوی به ویلو چې وګورئ مخکې خو موږ ویلو تاسو نه منلو نو اوس راشئ خپل میه وګورئ دا لکه هغوی چې کوم انداز و چې یاره دا وګورئ که نه اوس خو که نه اوس یې وګورئ اوس خو سکوټن دی تاسو ته به خپله پته ولګي دا خو بالکل پګل ده مخکې خو به خبرې کولې موږ به ورته ویلو چې یاره ته پګل وي خو تاسو به نه منل اوس خو وګورئ اوس خپل سترګو باندې دا خو پګل ده
دا کشتۍ د څه مطلب شو ځای نه په نه چې ته سمندر شته نه دریاب شته نو دا خو بالکل پاگل بنده څه خیرو منو نو هغوی به مذاق وړو کولو هغوی به ټوکې ورپورې کولې قاله نو نوح علیه السلام ورته جواب کې څه یی اوس دې کې یوه دا اندازه لګي چې یو ظاهر وي ظاهرا دنیا چې د دنیا نه خلک څرنګه دوکا خوري او د هغې څټ ته چې کوم تصویر وي هغه صرف هغه چاته نظر ځي چې کوم علم ولوي او علم حقیقي وي یعنی د الله علم وي ورسره او د الله د علم نظیر وي ورسره سترګې وي ورسره عقل وي ورسره فهم وي او یقین وي ورسره نو هغه خدا ګوري چېرې دا ته ما پریخان دی زه تاسو پریخان دم ته ما پریخان دی زه خو تاسو پریخان دم قال ان تسخروا منا نو نوح علیه السلام ورته جواب کیلو چې تاسو ما پریخان دی ما پرې ټوکې کوي فإن نسخر منکم او حال دا ده چې زه تاسو پریخان دم چې څومره بې فکر یې یعنی تاسو باندې یوه طبعي د تاسو په سر باندې ولاړه ده او تاسو بالکل بې فکر یې بے فکر خپلو کاروبارو ما پرې ټوکې کوئ کما تسخرون زه خو تاسو پرې خاندم زه به یعنی وارې سره روانه ده ډېر زر به تاسو وګورئ یعنی داسې انداز چې ده چې تاسو ما پرې خاندئ فإن نسخر منکم او زه تاسو پرې خاندم کما تسخرون نو ډېر زر به تاسو پرې داسې خاندئ لکه څرنګې تاسو نن ما پرې خاندئ ما پرې ټوکې کوئ زه تاسو ته حیران یم زه تاسو پرې ټوکې تاسو پرې خندارې تي چې څومره بې فکرې فسوف تعلمون ډېر زر به تاسو ته معلومه شي دا خبره من یأتیه عذاب یخزیه چې چا باندې هغه عذاب را روان ده چې هغه عذاب د الله سبا هغه ذلیل او خوار شي ډېر زر به تاسو وګورئ یعنی د ما سترګې د ما دید او د ما یقین زه خو بالکل ګورم ځکه چې ما سره د الله علم ده او زه دې ته ګورم تاسو ما پرې خاندئ زه تاسو پرې خاندم یأتیه عذاب یخزیه چې زه به ډېر زر به تاسو ته معلومه شي تاسو به وګورئ چې چا باندې عذاب رسي و داسې عذاب چې هغه عذاب او هغه رسوا کي الله دې موږ وساتي ویحل علیه عذاب مقیم و یو داسې عذاب په هغوی باندې نفیس شي چې هغه عذاب به څوک هم نشي لرې کولی الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي او د دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپلې حصې چونې توفیق راکړي رب کریم د اسلام د غلبې دپاره د مسلمانانو د غلبې دپاره مسلمانانو حکومتونو ته مسلمانانو ملکونو ته رب کریم اتحاد او اتفاق نصیب کړي رب کریم د کفر هغه منصوبات چې مسلمانان مات ګوټ کړي دي ناکام و نامراد کړي رب کریم خپله کې به اتفاق کړي هغه ناکام و نامراد کې مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي امریکا او اسرائیل ناکام و نامراد کې نست و نابود کې رب کریم ناکام و نامراد کشمیر او فلسطین ته خپله علاقه نصیب کړي خپله ازادي ورته نصیب کړي کوم ځای مسلمانانو باندې تکلیفات ته د هغوی مدد وکړي رب کریم هغوی ته ازادي نصیب کړي رب کریم ته مدد وکړي مسلمانانو ته موږ ټولو ته د هغوی مدد کوونې توفیق راکړي رب کریم ته رحیم کریم بیمارانو ته شفا ورکړي بېروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار را ټولو ته روزګار کې برکت واچوي بې اولادو ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځوي رب کریم چا نور حاجتونه یې پوره کړي رب کریم چا باندې قرضې وي قرضې ورته لنډونې توفیق ورکړي رب کریم موږ څومره عزیزان رشته داران د دنیا نه رخصت دي ټولو ته مغفرت نصیب کړي رب کریم ټولو ته مغفرت نصیب کړي ټولو قبرونه د نور نه منور کړي رب کریم مرګ پورې موږ ته اطاعت نصیب کړي مرګ وخت موږ ته ایمان نصیب کړي مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي د قبر د عذاب نه مو وساتي آخرت تکلیفاتو نه مو وساتي حساب کتاب سختیو نه مو وساتي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت